السلام علیکم ملګرو د تصویر به تاسو په سوشل میډیا لیدلې ډیر زیات وایرل دی ښکلې مزیداره ګیره وه او هغه ګیره بیا کټ کړې ده او دا یې ولې کټ کړې ده نو دا د منیر شاکر نه متاثره شوی دی د منیر شاکر بیانونه بیا اورېدل د هغې نه متاثره شوی دی او په هغې کې منیر شاکر دا خبره هم کړې وه د ګیرې په باره کې چې دا په قرآن عظیم الشان کې نشته او دا په اسلام کې نشته داسې خبرې کړې وې د هغې نه متاثره شوی نو هغه ګیره بالکل ختمه کړې ده او اوس باقاعده د خلکو سره په دې باندې بحثونه کوي چې وروره دا نه په قرآن کې شته او نه په دین کې شته او نه په اسلام کې شته ملګرو دا پروپیګنډه نه ده دا دروغ نه دي باقاعده د منیر شاکر په دین او د هغه په مذهب باندې اوس باقاعده عمل شروع شو د منیر شاکر دین او د هغه مذهب دا دی بس ګیره ختمور وره او خلکو ته وایه چې دا خو په قرآن عظیم الشان کې نشته نو دا د منیر شاکر هغه نوی دین او هغه نوی مذهب یې راوړو او خلکو پې اوس باقاعده عمل شروع کو دا څه دروغ او پروپیګنډه نه ده مکمل حقیقت را سره واوري په دې ویډیو کلیپ کې راځئ ملګرو او د منیر شاکر په دین عمل اوس شروع کړه د هغه شاګردانو یو پکې و سردار حسن خو ښکلې ګیره مونږ سره ناس پاس په مخ برابر ګیره منیر شاکر ورته یو کلیپ کې وایي چې د ګیرې اسلام کې هیڅ حیثیت نشته چې دا د خامخا پرېږدي بس هغه بالکل ګیرې خریلې ده ته چې زوړ تصویر ته وګورې او د نوي ته وګورې حق حیران بشي چې دا امت په کومه خبره روان دی منیر شاکر چې کومو خبرو ته دعوت ورکوي لا خپل عمل نه دی شروع کړی ځکه خپل لا په مخ ګیره شته خو شاګردانو یې عمل شروع کړو ګیرې لرې کړې دا د امت د منبر او محراب هغه داعیان دي د دعوت دا حال دی چې په خلکو باندې بالکل ګیرې ختم کړی حیثیت د دین بالکل بدل کو او دا د الله فضل چې سړی د دې ګمراهۍ نه روزي کني ګیر وی انسان په دې ګمراهۍ کې چې ترسو د الله د پیغمبر د احادیثو خلاف کوي وی ګیره مې زکه لرکړه چې قرآن کې چرته دا نه دی ویلي چې ګیره پرېږدئ بس وی په قرآن کې عمل کې ګیره به لرکې دا د ګمراهۍ هغه پوڼې دي چې مرګ به د خلکو څنګه او جنازې به څنګه ځکه قرآن کې بالکل نشته چې مړې به لامبې قرآن کې دا ټکي هم نشته چې پزمکه والا قبر کې به خاخه دا ټول خبره قرآن کې نشته د دې خلکو دفن بسنګي دی جنازه بسنګي په جنازه کې به تکبیرونه سنګي سبب پکې وي دا ټول خبره قرآن کې نشته او راسته د خلک منکر کیږي په ما خو د رب احسان شو چې الله د دې کفر نه او د دې زندقت نه روباسه بالکل دا نظریات زمونږ چې بای حدیث په قرآن تلی دا د قرآن عام دی تخصیص ته په خبره واحد نه کیږي تاسو گمراهو ته رسیدلو الله تعالی بس زموږ رهنمایي کول او د دې غندونو نه راووت دا منیر شاکر چې کوم دی دا مسلمان دی کنه تیغه شکل ته وګوره قسم دغه شکل هم مسلمانانو نه تیغه شکل ته وګوره قسم دغه شکل هم مسلمانانو نه تاسو غوسه شوي غوسه کېږي مجي خو بل تاسو دا کو مجي دا منیر شاکر باره کې تاسو تبلیغیانو ته څه خبره کړو د بریتو باره کې هغه کیسه خو راته لګو کې ماما کی ګل تبلیغیانو ته ویلو ما ورته سه روزه ته وځي د بریت ټیکټ کې ظالم حرامو کې مبتلا دی ما دا به جواب راکو ما ته وای زمونم چې زماره بریت د سنتو نه خلاف دی لیکن بده تاسو ستابه سوزو مستر سوزولو د پاره بریخ نو ما ورته بده غو زنه سوزما ستاسو سره کوم خامه یو څو روټي ته نه چې ستاره بریتانو ته ګوري په خدای کرکه بیر نه کیږي روټي بخون نه ور کوي چې دی خو سپین خبره کوي کنه ګور نن سبا د دنیا ځوانان ګوري خوخی او بل تاسو پکې لا دا خبرم کړو چې دا د دجال سدین او د دجال باره کې تاسو خبره کړو تاسو وایئ چې د منیر شاکر د دجال سدی ځوانانو کم خلک چې اگر دغه دجال د نوسی مخې ته ټینګ نه شو دا به مشر دجال مخې ته بیسک هغه دجال ته خو خدای دومره قدرت ورکړي خوشحالي وي باران بدر باندې راوري هغه دجال ته دومره تصرفات رب ورکړي یو کس د وای پلار درته ژوند دی کم مړ پلار به شیطان برغه په شکل کې ورته ژوند دی شي دومره تصرفات به ورکړي هاي مفتی صاحب زه خو دی ورولم یاره او د مسلمانانو ته د ټول انسانانو ته جیو پیغام ورکې ټول دوی قسم دی لکه ځان نه خبرې د دې ارسنه
او انسانانو ډېره لویه تباهي را روانه ده، ډېره لویه هلاکت را روان دی، ډېره لویه بربادي را روانه ده. ویښ شئ، بیدار شئ، د خپل ځانونه هم دغه تباهۍ نه بچ کړئ، خپل اهل و عیال هم بچ کړئ. ته جی بس خپل کشران به هم پوه کو. بله خبردار جي چې زه به دې ټولو ته ووایم چې د قاري کرام الحق صاحب، مولانا محمد ادریس صاحب، د مفتی عبدالله شاه صاحب او داسې د دیوبند عالمانو بیانونه به اورو. ټیک ته جي خوښ هم ده جي دغسې علماو ملګرتیا وکړي. زموږ ستاسو په معاشره کې هغه د ختم نبوت د حفاظت آواز لګوي، هغه د رسول الله په عزت باندې د حمله ور کېدونکو دغه ډاکوانو مقابله کوي. هغه ډاکو که په هر شکل کې دی، د قادیانیانو په شکل کې دی یا د نورو په شکل کې دی، علما مقابلې ته ولاړلې. د دې وجې زموږ ستاسو ذمه داري ده چې هغه علماو ملګرتیا به په کلکه باندې کوي انشاءالله العزیز. مفتی صاحب ټیک ته انشاءالله. ها بس ما دې کسانو ته ووایي جي، او انشاءالله ټول بس تاسو بیانات اورو، صحیح صحیح علیمانو به اوري. ښه جي ملګرو څنګه چل دی دا ویډیو خوښه شوه که نه؟ که خوښه مې ویې ګورئ او کمنټس پې وکړئ. صحیح شو.